الرحيم. أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء لا تقبل الصلاة بغير طهور. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى هذا الحديث وصح شيء في هذا الباب بعصا. وفي الباب أن بالمليه النبي وأبي هريرة وآنس وأبو المليه بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي رضي الله تعالى عنهم. حجد تدوين حديث متعلق بالتفصيل بيانش. حجیت الحدیث مشو تدوین حدیث مشو اسدا مصنفات فی الحدیث. چونکہ علم حدیث یو مخدوم علم دی د ډیر زیات خدمت کړي شوی دی او ډیر تصانیف پدې کې لیکلي شوی دی. دیو جنا د دې چې کوم کتابونه لیکلي شوی دي داغه اقسام مصنفات فی الحدیث اسی دی خو ډیر هم موږ به مش نمونه خروار په بنا یو سو داغه بیانو. کله کله پرچه کې مراشي مصنفات فی الحدیث کے متعلق الجامع السنن المستدرک المستخرج کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں. سمجھے بات پر. نو اول قسم جامع دے دا حدیث و اول قسم مصنفات فی الحدیث کی اول قسم جامع. جامع دا حدیث و آغی کتاب دوئی چی آغا پا اتو علوم باندے مشتمل وی. جامع د حدیثو اغی کتاب توئی چی آغا پا اتو علوم باندے مشتمل وی. اغا اتو علوم کم کم دی یو شیر کی راجم شوی دی. سیر آداب و تفسیر و عقائد فتن اشرات و احکام و مناقب. سیر آداب و تفسیر و عقائد فتن اشرات و احکام و مناقب. دا اتو علوم سیر چې د نبی علیہ السلام د سیرت متعلق بیان پکې وي داغه د غزوات او د جهاد. سیر آداب المعاشرت وی آداب د خوراک او اسکاک پکې وي. سیر آداب و تفسیر د علم تفسیر پکې وي. عقائد د ایمانیات کتاب الایمان پکې وي. نسیر آداب و تفسیر و عقائد. فتن کتاب الفتن پکې وي د فتنو چې دا فتنه برازي دا فتنه نبی علیہ السلام د کوم فتنو متعلق پیشن گوئی کړي ده. فتن احکام وي د منځ د زکات د روزي د حج د دې احادیث پکې وي. فتن اشرات فتنی اشرات منا علامات القیامت چی اشرات الساعة دا قیامت دا علامو. او فتن اشرات و احکام تیرش منز و روجہ و زکاة. او مناقب دا صحابہ و صفات دا تا علوم بکیوی. فتن سیر آداب و تفسیر و عقائد فتن اشرات و احکام و مناقب. نو جامع د حدیث کم کتاب توی چې پاتو علوم باندې مشتمل وي. دا ته علوم بخاری کې مشته دی ورته الجامع للامام البخاری. ترمذی کې مشته الجامع للامام الترمذی ورته ځکه ویل شي. امام مسلم هم جامع دی داغه کتاب خو اختلاف ته تفسیر پکې کم دي سو کوئی جامع دی او سو کوئی نه دی. خو جامع دی ځکه تفسیر پکې شته کر کو کم دی. دویم سنن د حدیث آئی کتاب توی چی آغی کے احادیث د علم فقہ په ترتیب سره مرتب لگلی شوی وی. لکه دا علم فقہ ترتیب کتاب الطهارت تے کنا کتاب الوضو دی کتاب الصلاة. نو دا ترمیزیم دیدم سنن ترمیزی دا سنن اربعہ دی. سنن ترمیزی سنن ابی داود سنن ابن ماجہ سنن نسائی دی دا سنن اربعہ وی. نور سنن مثل سنن دارمی سنن بیحقی وغیرہ خودی دا سنن اربعہ وی. نو سنن دا حدیث واقعی کتاب توی چی پاری کے احادیث دا علم فقہ پا ترتیب سر لیکلی شوی. مسانید جمع دا مسند. مسانید دا حدیث واقعی کتاب توی
چاہیے کہ احادیث د صحابو د حروف تهجی په لحاظ سره لیکلی شوی وي یا د سابقیت په اسلام په لحاظ سره کوم صحابي اسلام مخکې وروړي داغه مخکې احادیث بیا چې ارستو داغه مخکې بیا ورپسې داس یا سابقیت په اسلام کی بنا پر او یا حروف تهجی کی بنا پر مسانی بیا سلورم نمبر معجم د حدیث او هغه کتاب دوی چاہیے کہ احادیث د اساتذو په ترتیب سره لیکلی شوی د خپل شيوخ او د اساتذو د حروف تهجی په لحاظ هغه د صحابو د حروف تهجی او د شيوخ او د اساتذو د حروف تهجی په لحاظ سره لیکلی شوی دا جامع شو بیا سنن شو بیا مسانید شو بیا معجم شو بیا مستدرک پنځم مستدرک د حدیث واغی کتاب ته وی لکه امام بخاری ولی خود پسان باندې سے شروط عائد کړی دي چیرې زبا حدیث په بخاری کې لیکم چې بدی شروط باندې پوره اوترو وی د بخاری ولیک او د شروط مطابق سا حدیث د نه پاتې شو یو بل محدث را پانسید او د شروط مطابق هغه حدیث راجم کړل چې د شروط مطابق د نه پاتې شو د دایته مستدرک المستدرک للحاکم رحمه الله مستخرج د حدیث او کتاب ته وی چاہیے کہ لکه امام ترمذی دی د ترمذی واسطه کټ کې او په بلی واسطه دا ټول حدیث د نورو کسانو نه روایت کی مستخرج د حدیث او کتاب چې او مصنف د حدیث کتاب لیکي او ته د مصنف واسطه کټ کې په بل سند سره د حدیث د بل شیخ نه روایت کی ایرا مستخرج میں گویا سمجھی باتن مستدرک اغا چې دا یو محدث د شروط مطابق تا حدیث راجمه کې داغه نه پاتې شي مستخرج چې د مصنف واسطه کټ کې او دا حدیث په بل واسطه سره تراجمه کې دته مستخرج ویلی شي ګوره جامع سنن مسانید معجم مستدرک مستخرج بل الجزء د حدیث او کتاب دوی چې پاره کې احادیث د یو مسلې متعلق راجم شي یو لکه الجزء للقراءه خلف الامام للامام البخاري الجزء للقراءه للامام البيهقي الجزء للامام البخاري في جهر بسم الله الرحمن الرحيم نګور دا د یو مسلې متعلق احادیث راجم شي هغه ته الجزء وي مشیخه د حدیث او کتاب دوی چاہیے کہ د یو شیخ احادیث راجم شي الجزء په یو مسله احادیث راجم شي المشیخه چې د یو شیخ احادیث راجم شي باغی د یو شیخ نه تاکم حدیث ویلی اگر راجم کې ایت تسوی المشیخه الجزء المشیخه الافراد والغرائب د حدیث او کتاب توي چې هغه کې د یو محدث تفردات راجم شي د یو محدث خلک دا زماده د استاد تفردات نه دي دا خاص تفردات راجم شي هغه ته الافراد والغرائب الجزء المشيحه الافراد والغرائب التخريج او التجرید دا دواړه تجرید د حدیث او کتاب ته وی تجرید لکه امام ترمذی دا کتاب لیکلی دی تر پاسه دا سند کټ کې چې به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو وانا او اخیری صحابی بس ان ابن عمر عن النبي صلی الله علیه وسلم مشکات شریف کی النبي هريره قال رسول الله صلی الله علیه دې ته تجرید وی چې سند کټ کې حوالم کټ کې صرف صحابی او د حدیث ذکر کې دې ته تجرید وی تا خالق د سند خالق د سند نو د حواله تخریج د حدیث او کتاب ته وی چې یو محدث کتاب لیکلی دی او هغه کې حواله نشته او ته دا حوالی پای کې ولیکي رواه البخاری رواه الترمذی رواه ابو داود نو داسې حوالی ذکر کې دې د سوي دي چې تخریج وی دي ورسشو الجامع السنن المثاني المعجم
المستدرك، المستخرج، الجزء، المشيخة، الافراد والغرائب، التجرید، التخریج. تخریج څنګه چې تاسو هدايه کې ویل کنه د هدايه کې کنه التخریج لاندې لیکلي، التخریج حدیث او دغه کړي تخریج کړي، الدرايه في تخريج احاديث الهدايه لیکلي کنه، الدرايه في تخريج احاديث الهدايه دې ته تخریج ویلي. حجی الاطراف، اطراف د حدیث وايي کتاب ته وایي چاہیے کہ د حدیث اول او اخر سره ګولي کلی شي، بس اول لفظ او اخر لفظ. الاطراف. الاربعینات، اربعینات د حدیث وايي کتاب ته وایي چاہیے کہ 40 سلوی حدیث سره براجم شي، چونکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث ویل تاسو مشکات کې ماول کې ویلی مو من حفظ على امتي 40 حديثا في امر دينها بعثه الله فقيها وكنت له شافعا وشهيدا. نو ډول علماء ډیر علماء اربعینات لیکلي دي. داس الاربعینات للامام النووي پلانی داس ډیر لیکلي. نو الاربعینات د حدیث شای کې سلوی احادیث دا را جمع کړي. الموضوعات، موضوعات د حدیث وايي کتاب ته وایي چې موضوعي احادیث چا نبی علیہ السلام باندې دروغ تللی هغه حدیث راجم شي. الموضوعات لملا علی قاری، مختلف علماء موضوعات د لیکلي. الموضوعات. کتب الجمع، کتب الجمع د حدیث وايي کتاب ته وایي چاہیے کہ لکه د بخاری، مسلم، ترمذی ټول احادیث راجم شي او تکرار ته نه حذف کړي شي، هغه ته سوي کتب الجمع. الجامع للامام الحمیدی، الجامع للامام امام حمیدی رحمت الله علیه د بخاری او د مسلم احادیث راجم کړي دي. یو حمیدی د بخاری استاد دی، ګوري اول حدیث چې امام بخاری دغه به قال سره الحمیه او به قال حدثنا حمیدی، دا حمیدی نه دی، دا هو عبد الله ابن ابي بکر دی دا، او هغه حمیدی هغه محمد ابن ابي النصر دی، هغه 488 کې وفات دی، او دا حمیدی د امام بخاری دا اول استاد 198 کې وفات دی. دا جدا دی، هغه جدا دی. الجامع للامام الحمیدی. نو کتب الجمع د حدیث وايي کتاب چاہیے کہ د مختلف کتابونو احادیث راجم شي او مکرر احادیث ته حذف شي. کتب الفهارس، فهارس د حدیث وايي کتاب ته وایي چاہیے کہ د ټول احادیث فهرستی د دې بخاری جدا فهرست چاپ شوی دی، کم ډیر حدیث پکې پاسانه باندې روزي داسې بس. الفهارس چاہیے کہ د کتابونو فهرست سبی حدیثو د بخاری یا ترمذی د سیاستو فهرست لیکل شوی. کتب الجمع او دارنګي الفهارس. غریب الحدیث د حدیث وايي کتاب ته وایي چاہیے کہ د حدیث لغوی دغه باندې لغوی داغي بیان کړی شي، لغت ګران لغت پکې بیان کړی شي. غریب الحدیث. مشکل الحدیث، مشکل الحدیث د حدیث وايي کتاب ته وایي چاہیے کہ کم حدیثو کې تعارض راغلی هغه تعارض د فکری وی هغه ته مشکل الحدیث وایي. اسباب الحدیث د حدیث وايي کتاب ته وایي چې پای کې قرآن شریف کی شانی نزول را دی کنه، شانی نزول او په حدیثو کې پیږي په دې باندې د شانی نزول په شان واقعیا په قرآن ته هغه واقعیا د شانی نزول وی دي، د شانی ورود وی شانی چې د هر حدیث هغه کوم واقعیا وی لکه انما الاعمال بالنیات کې کوم واقعیا چې هغه مهاجر ام قیس هجرت کړي واخر د پاره نبی اسلام دې ته شانی ورود وی دي، د اسباب الحدیث وی. سورته وی اسباب الحدیث چیز چه میگویی او چه میگویی سوی اسباب الحدیث. العلل د حدیث وايي کتاب توی چې آی کې دا کم معلول چې کم حدیث باندې اعتراضات شوي لکه کتاب العلل للامام البخاری، کم معلول حدیث هغه ته علل وی. الامالی، امالی د حدیث وايي کتاب ته وی چې آی کې د استادانو املاګان راجم شي، د استادانو املاوی حدیث وغیرہ راجم شي. الثلاثیات، ثلاثیات د حدیث وايي کتاب ته وی چې د نبی علیہ السلام او دغه محدث په میس کې درې واسطي وي، لکه بخاری شریف کې 22 ثلاثیه حدیث دي، 22 ثلاثیه حدیث دي په بخاری کې. تاسو به بخاری شریف کې دی 22 ثلاثیه حدیثو کې
امام بخاری 11 ثلاثیات د مکی ابن ابراهیم نه حاصل کړي دي او مکی ابن ابراهیم دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی 11 ثلاثیات او 3 ثلاثیات امام بخاری دا ابو عبد الله انصاری نے نقل کړي دي او دا ابو عبد الله انصاری د امام محمد او د امام ابو یوسف رحمت الله علیه شاګرد سمجھے بات پر الاحدان د حدیث او کتاب ته وی چې هغه کې د هغه راویانو احادیث جمع شوي چې دا غوینه صرف یو روایت راغلی وي دا غوینه صرف یو حدیث روایت شوی او دا چې د ګڼ کسستا د دنم یو دی د دنم یو هغه ټول راجمه کې هغه ته الاحدان وی الترغیب والترهیب د حدیث او کتاب ته وی چې هغه کې د فضائل بیان شوی د یری احادیث پکې بیان شوی عذاب وعد او وعید پکې وعد او وعید وای کتب المصاحف بس کوه ما جی دا ویم دا یو کتب المصاحف د حدیث او کتاب ته وی چې آیه کې د قران د قراتونو متعلق بیان شوی کتب المصاحف مصحف کنه د قران شریف د قراتونو متعلق بیان شوی المسلسلات د حدیث او کتاب ته وی چې مسلسل پای کې یو واقع رواني بعضی حدیثونه دي نبی علیہ السلام چې پناوي خندلو تبسم یې کړو کوم راوی چې بیانې هغه تبسم کوي بعضی د مصافحه حدیث دي استاد سی وی مصافحه کی هغه د غسر د مصافحه سره روانه ده پدې کې دې د مسلسلات وي بس څنګه نه کوم نورم وي چې حدیث ورسان دي کافي است دا بس ډیر وي ګوره ما څه وی ګوره ما ته بیا دي کو نبی د مهمي خدا وره ګوره الجوامع السنن المسانید المعجم وشو کنه لګ تعریفونه وشو دا بیا تعریفونه کوم بیا لګ الجامع علوم باندې سنن د علم فقه په لحاظ سره او مسانید د صحابه د حروف تهجی یا د قدوم په اسلام په لحاظ سره معجم د اساتذو د حروف تهجی په لحاظ سره المستدرک چې یو محدث حدیث لیکلی او داغه د شروط مطابق داغه نه پاتې شي یو بل محدث راجم کې ایته مستدرک مستخرج د حدیث او کتاب چې یو محدث کتاب لیکلی دی ته د مصنف واسطه کټ کې او بل واسطه باندې دا احادیث راجم کی الجزء د حدیث او کتاب چې یو مسله باندې حدیث راجم شي المشیخه چې د یو شیخ احادیث پکې دا راجم شي الافراد والغرائب چې د یو استاد تفردات پکې راجم شي الافراد والغرائب التجرید یو حدیث نه سند کټ کې حواله کټ کې صرف صحابي ان ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التخريج یو محدث حدیث مطلق لیکلی دی حواله نشته تداعی حواله جات بیان کې ایرا تخریج میں گوئی التجرید التخریج کتب الجمع الاطراف چې د حدیث اول او اخر پکې بیان شي اربعینات سلبی احادیث راجم شي الموضوعات موضوعی احادیث پکې راجم شي کتب الجمع چې د مختلف کتابونو احادیث راجم شي کتب الفهارس د احادیثو د کتابونو فهرست پکې وي غریب الحدیث چې هغه د حدیث لغت په لحاظ سره هغه بیان پکې شوی وي غریب الحدیث سمجھے بات پر چاہیے کہ دا حدیث دا لغت مشکل الحدیث چې دا احادیثو کم تعارض دی هغه پکې د پکړی شي غریب الحدیث سمجھے بات مشکل الحدیث شو دا او اسباب الحدیث چې د حدیث شانی ورود پکې دا بیان کړی شي او بل العلل چې کوم معلول احادیث هغه پکې بیان شي الامالی چې د استاد املاګان پکې بیان شي او الثلاثیات چې د مصنف او د نبی محدث او نبی مس کې درې واسطي بهدان هغه راویان راجمه کې چې یو حدیث صرف روایت شي بهدان سمجھی بات پر او بل کتب المصاحب الترغیب والترهیب چې دغه کې د وعد او وعید حدیث راجمه شي او کتب المصاحب چې د قران شریف د قراتونو متعلق المسلسلات چې مسلسل پای کې یو خبره ده سره روانه کافی به یاد به ان شاء الله ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب الطہارہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابواب الطہارہ
د احادیثو کې یو کتاب بیانېږي، یو باب بیانېږي، کله فصل مرادی لکه مشکات وغیرہ، یو کتاب راځي، یو باب راځي، یو فصل راځي. مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه فرمایي چې کتاب هغه ځای کې راځي چې هغه کې هغه احادیث راجمع شوي وي چې مختلفه الجنس ولا احادیث مختلفه لکه کتاب الطهارت دی، نو الطهارت بالماء جدا جنس دی، الطهارت بالتراب سے دی لکه دا جدا جنس دی. نو کتاب کم ځای کې راځي چې کم ځای کې سوي کوم احادیث راجمع شوي وي مختلفه الجنس والا. باب کم ځای کې راځي چې متحد الجنس وي او مختلفه الانواع وي. باب کم ځای کې راځي چې کم ځای کې جنس متحد وي احادیث یو جنس والا او انواع به مختلف وي. او فصل په کم ځای کې راځي چې هغه متحد النوع وي، نوع هو یو قسم حدیث وي د نوع په لحاظ لیکن مختلفه الاشخاص وي. سمجھے بات پر؟ کتابوں کی تاسو کنا کتاب بدل الوحی باب بدل الوحی مثلا راضی، نو کتاب په کوم ځای کې راځي چې هغه مختلفه الجنس والا احادیث داغه په ضمن کې به بیانې. کوم ځای کې چې باب راشي التبا متحد الجنس والا احادیث بیانې، اگر کو مختلفه النوع احادیث وي. او فصل باغ ځای کې راځي چې کوم احادیث سوي متفقه النوع مختلفه بالاشخاص. قال ابواب الطهاره، ابواب جمع د باب ده. تاسو ویلی دا بابون اصل کې بوابونو و متحرک ما قبل مفتوح و را بالی بدل کردن بقانون خواله تا بوابون گشت بابون شد. باب سمانا باب اسم لما يتوصل به للمقصود. الباب په لغت کې چاته ما يتوصل به الى المقصود. سمجھے بات پر؟ ما يتوصل به الى المقصود. یا بعض محدثین وی المدخل لشیء المحاط بما يحجزه. باب چاہتا وی المحاط ورا لدی کمرین احاطه کړی شوی ده. المدخل باب چاہتا وی المدخل دا باب دروازه مدخل لګنه. المدخل لشیء د کوم شي المحاط چې باغ باندې احاطه کړی شي وي بما يحجزه چې خلق منکی د بل ځای د دخول نه صرف په دغه ځای باندې بداخلي. بات په سمجھی نہیں سمجھے بات پر؟ باب په لغت کې چاہته وي اسم لما يتوصل به الى المقصود یا المدخل لشيء المحاط بما يحجزه. مدخل ګره د دروازه مدخل زید دخول لی د کوم شي د پاره زید دخول لی دا شي چې باغ باندې احاطه کړی شوی ده بما يحجزه چې هغه سړی منکی د بل زید دخول. سمجھے بات پر؟ باب اصطلاح کے باب چاہتا ہوئی اسم مختص لجملة من العلم. اسم مختص لجملة من العلم. یا بعض محدثین وی الالفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة التي تتوصل بها الى المقصود. ده اصطلاحی معنی شو ده باب. یا اسم مختص لعلم، اسم مختص اسم اغه اسم چې دا خاص ته یو خاص چا د پاره علم د پاره اسم مختص من العلم. یا بعض محدثین وی چې علم باب چاته وی الالفاظ المخصوصه باعتبار دلالتها على المعاني المحسوسه التي تتوصل بها الى المقصود. الالفاظ اغه الفاظ مخصوصه په اعتبار د دلالت د دی پاغي معنی مخصوصو باندې پاغي معنی مخصوصو په سبب د دې الفاظ سری مقصد ترسیږي معنی ترسیږي. قال ابواب الطهاره، طهارت یو طهارت تی
یو طهارت دی او یو طهارت دی. طهارت مصدر دی، سو کی طهارت مصدر دی. طهارت آلی ته وی، آله ده، اسم لما یتطهر به. او طهارت فضل لما یتطهر به، چې کومه اوبه باقی پاتې شي، فضل ما یتطهر به، چې د اودس نه کومه باقی اوبه پاتې شي هغې ته طهارت وی. څوک طهارت مصدر وی، اسم لما یتطهر به وی، او څوک طهارت په ضمیر سره هغه زیاتي اوبو ته ویلی شي چې کوم د اودس نه باقی مانده پاتې شي. اسم فضل ما یتطهر به، فضل زیاتی، او څوک اسم لما یتطهر به. او طهارت آله د پاکوالی، آله د پاکوالی اوبم دی، صابونم دی، نور شیزونم دی. او طهارت مصدر شي. طهارت معنی لغوی سره طهارت چاته وی؟ التنزه والنظافة عن الاقذار والادناس. التنزه والنظافة عن الاقذار والادناس. طهارت چاته وی لغت کی؟ التنزه ځان ساتل، او نظافت د چانه؟ عن الاقذار د قذرنا والادناس، او هغه شی چې سړی ګنده کوي. سمجھی بات پر؟ التنزه والنزاحة عن الاقذار والادناس. او په اصطلاح کې طهارت چاته وی؟ النظافة والنزاحة عن الحدث والخبث. النزاحة والنظافة عن الحدث والخبث. د حدث او خبث دواړو نه طهارت ظاهری او باطینی دواړو نه ځان پاکول دې ته طهارت وایي. النزاحة والنظافة عن الحدث والخبث. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي طهارت څلور قسمه دي. یو طهارت الظاهر، طهارت الظاهر عن الادناس. دویم طهارت الجوارح عن الجرائم، طهارت الجوارح عن الجرائم. دریم طهارت القلب عن الرذائل. سلورم طهارت السر عما سوى الله. امام غزالی فرمائی کہ طهارت رحمه الله کہ طهارت سلور قسمه دی. اول طهارت سری الطهارت طهارت الظاهر، طهارت د ظاهر دا چانا احداث وغیرہ نہ بس. طهارت الظاهر یعنی الاحداث والادناس. دویم طهارت الجوارح یعنی الجرائم، طهارت د جوارح و د جرائمنا. سمجھی بات پر؟ او دریم طهارت القلب عن الرذائل، طهارت د زړه قلب د رذائلنا. او سلورم طهارت السر عما سوى الله، طهارت در سر د ما سوا چې د ارسه نه بس پاکوالی الله طرف ته توجه شي. قال ابواب الطهاره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عن رسول الله څه د پاره لګي؟ امام ترمذی دې د پاره اشاره کوي چې یاره دې کې څومره احادیث بیانېږي دا به مرفوع احادیث وي. دا به څومره وي؟ اکثر کو چرته د صحابي یا تابعی قول شه به تور دلیل باوي، نور ټول بس مرفوع احادیث. بل دا خو سنن ځکه طهارت یې ولې مقدم ک چې پټولو فرایضو کې اهم فریضه نه دی د ایمان نه رسو موز دی کنه، او موز د پاره شرط څه دی لکه دا، او طهارت دی او شرط شي مقدمي په شی باندې. دیو جنا وی قال ابواب الطهاره عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. باو ما جاء لا تقبل الصلاه بغیر طهور. زدا بسباش لکه زما په خبرو پیږي وسوک نه پیږي او تاسو نه کی غاړه داغه باندې. زه خو یو خبره دو ځله ویم، درې ځله ویم یاره نو ته به شانې الکشن نه شي واجب